د کونړ کوریانو هغه مقصد زموږ په شریکه سره یو ځل بیا دا ناره لګوي چې غواړو امن غواړو دهشتګردي نامنظور ناپېژندګي نامنظور بدناخوري نامنظور غواړو امن غواړو وروڼه د امن لپاره دا د سوکالۍ لپاره یو ځل بیا د کونړ دا ولس راویښ شوی یو ځل بیا موږ موږ د ملک شهریان یو دا ملکندې ویجل دا چا په اسلحه نه دی پته کړی دا چا د ټوپک په زور نه دی پته کړی موږ د پاکستان د آئین او د دستور مطابق د دې ملک سره الحاق کړی دی دا د دستور تقاضا ده چې موږ دلته په امن موږ دلته په سکون دا د دې ملک دا دا د دې ملک دا واکداران دا د دې ملک په دې وخت کې که په صوبه کې حکومت دی او په مرکز کې حکومت کې خلک دي هغې ټول دې دا خبره وکړې دي دلته زموږ په دې ګېډه کې دلته زموږ په دې منډه کې د ټولو ادارو خلک به موجود دي د انټلیجنس ادارې به دلته موجود دي موږ خو دلته چې مرغۍ والوځي نو خلکو ته پته لګي نو موږ د دې خبرې تپوس کوو چې دلته دا بدامني خورېږي دلته دهشتګردي خورېږي نو د هغې پته دوی ته ولې نه لګي ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې دا 3000 اربه بجټ سالانه چې دا خلک خوري نو دا د کوم مرضدارو دی دلته چې موږ دا څومره خلک راټول شوي زموږ د ټولو هر یو خپله سوچ دی خپله نظریه ده خپله عقیده ده او د خپل سیاسي پارټو په حوالې سره نمایندګي کوو خو بهرحال په دې یو خبره کې د کونړ ټول قوم یو دی د پښتونخوا ټول قوم یو دی چې موږ په دې ځمکه کې غواړو امن په دې یو که نه یې تاسو ژبه کې په اتحاد او اتفاق سره په شریک امن غواړو زموږ د ملک او خصوصا زموږ د سیمې دا ملکندې ریجن دا په سیلابونو کې وځپلې دا په فوجي اپریشنونو کې وځپلې دلته تذکره وشوه دا په اپریشنونو کې وځپلې دلته زموږ بچي د بدقسمتۍ نه څه خلک خو به دهشتګرد وو شرخوښې وو خو څه خلک په سیاسي بنیادونو باندې په دغې دهشتګردۍ بدلونو کې شامل شوي دي په دې وخت کې د زرګرو په تعداد کې زموږ په دې ملک کې ماورای عدالت بغیر د صحافي او مقامونه ورک دي په دې وجه موږ دا غږ کوو موږ دا خبره کوو چې موږ په دې ملک کې نور ماورای عدالت قتلونه هم نه منو ماورای عدالت مثل مرسل هم نه منو نه منو که نه په دې وجه دا زموږ د شریکې غږ دی دا زموږ د شریکې اواز دی دا زموږ د ټولو د بقا جنګ دی په دې حوالې سره او انشاءالله د امن په حوالې سره د پښتون ټول قوم د کونړ ټول ولس دا به په یو پرېږدي دا به په یو